موږ خو په کیپیټالیزم کلاس اخیستی چې کیپیټالیزم څه ته وایي د هغې پرنسپلس او اریجن باندې موږ کلاس اخیستی دی. نن زموږ کلاس چې کوم دی په څه باندې دی د کیپیټالیزم کمیونیزم او سوشلیزم په دې کې څه فرق دی دا ډېر اهم ټاپکس دی صحیح ده. ها نو دې اول چې کوم دی د کمیونیزم د ډیفینیشن کوو چې کمیونیزم څه ته وایي. Communism an economic system and theory of classless society in which trade industry are controlled by the state not by private individuals. په ساده پښتو کې مطلب دا دی چې کمیونیزم د هغه اکونومیک سیستم دی څنګه چې د کیپیټالیزم اکونومیک سیستم دی داسې د کمیونیزم هم اکونومیک سیستم دی چې او دا چې کوم دی د کلاسلیس سوسایټي هغه تیوري ده چې په دې کې د ټریډو مطلب تجارتو انډسټریز کارخانې کنټرول کوي به د دې اختیارات د چا سره وي د سټیټ سره وي د چا سره وي د سټیټ سره او پرایویټ انډیویجوالز به نه کنټرول کوي د پرایویټ انډیویجوالز به اختیارات نه وي دې ته ویل کېږي کمیونیزم صحیح ده. ها کلاسلیس سوسایټي څه مطلب کلاسلیس سوسایټي مطلب دا دی چې کلاسز پکې نه وي طبقاتي نظام پکې نه وي لکه فار ایگزامپل چې د افر کلاس صحیح ده upper class او middle class او lower class صحیح ده مطلب چې داسې کلاسز پکې نه وي صحیح ده. کلاسلیس سوسایټي دغه ته ویل کېږي چې کلاسز پکې نه وي صحیح ده. او بله خبره پکې دا ده چې د ریچو او د فور درمیان چې کوم دی څه فرق پکې هم نه وي او چې څومره ریسورسز دي ګوډز دي صحیح ده پروډکټس دي چې دا ډسټریبیوټ کېږي تقسیمیږي ایکولی صحیح ده ایکولی تقسیمیږي د ریچ او د فور د غریب او د مالدار درمیان صحیح ده. دغه ته ویل کېږي کمیونیزم صحیح ده. او په کمیونیزم کې کلاسلیس سوسایټي وي. ها اوس د سوشلیزم ډیفینیشن کوو. سوشلیزم څه ته وایي دا هم اکونومیک سیستم دی څنګه د کمیونیزم کیپیټالیزم دی. ها په سوشلیزم چې کوم دی an economic system in which government control major industries while some small industries are privately owned. مطلب دا دی که نه چې سوشلیزم هم هغه اکونومیک سیستم دی چې په دې کې چې څومره میجر انډسټریز دي سیده غټې غټې کارخانې دي فیکټریز دي هغه به چې کوم دی سټیټ کنټرول کوي او چې څومره سمال انډسټریز دي هغه به څوک کنټرول کوي هغه به پرایویټلی اون عام کس به کنټرول کوي. اوس به ته وایې چې د میجر انډسټریز کم دي نو میجر انډسټریز چې کوم ده لکه فار ایگزامپل ویفن انډسټری شوه د اسلحې جو جوړه صحیح ده د آیل او ګیس دا چې کوم دی ګوره دې اختیارات هم مطلب لکه د آیل او ګیس چې کوم دی دا و چې د ځمکې نه راوکاږي که نه دې لپاره چې کوم دی څه انسټرومنټ خو پکار دي که نه صحیح ده چې د ځمکې نه راوکاږي دغه یې صفا کول هر څه نو دا هم لکه دا یو قسم دا هم سټیټ کنټرول کوي. او پبلیک انفراسټرکچر چې کوم دی مطلب د روډز شو د ریلویز شو د های وی شو موټر ویز صحیح ده او دا څومره چې د بریج دی د پلونه نه دي پل چې څومره لکه غټ غټ پلونه جوړېږي دا دې غون چې کوم دی دا غون سری انفراسټرکچر چې کوم دی نو دا میجر انډسټریز کې راځي دې اختیارات د سټیټ سره وي. اوس سمال انډسټریز چې کوم دی سمال انډسټري چې کوم دی لکه اوس ګوره د وړو د میلز شو د ریچاولو میلز شو صحیح ده کوم کې دغه پیکینګ کېږي ورسه او چې کوم دی داسې ورکوټي شاپس دوکانونه شو دا غونډه سمال انډسټریز ده نو دا به څوک کنټرول کوي پرایویټلی اون میجر انډسټري به سټیټ کنټرول کوي دې ته ویل کېږي سوشلیزم. دې پوه شوې ښه. اوس د کیپیټالیزم کمیونیزم او سوشلیزم درمیان چې کوم دی فرق څه دی صحیح ده. نمبر 1 په کیپیټالیزم کې چې کوم دی د کارخانې او تجارت دا پرایویټلی کنټرول کېږي مطلب دې کنټرول چې کوم دی پرایویټ پرسن چې کوم دی سړی چې کوم دی دا به څه کوي کنټرول کوي د سټیټ پکې د ګورنمنټ پکې څه رول څه انټرونشن نه وي صحیح ده. ها کمیونیزم کې په دې کې به د انډسټریز چې کوم دی ټریډ چې کوم دی دا به کنټرول کوي سټیټ به کنټرول کوي صحیح ده. په کمیونیزم کې به د کارخانې تجارت دا به هر څه چې کوم دی سټیټ کنټرول کوي صحیح ده که نه دې اختیارات د چا سره وي د سټیټ سره صحیح ده. په کمیونیزم کې چې کوم دی ځان خپله پراپرټي او بزنس دا داسې چې کوم دی ډایرکټ اوفر نه شي کولی صحیح ده هغه مکمل پابندي ده ځکه چې څه چې کوم انډسټریز ده څه چې کوم ټریډ دی د هر څه چې کوم دی سټیټ به کنټرول کوي مطلب ته چې مطلب د سټیټ په مرضۍ باندې به کار کوي. ها نمبر 2 پری ټریډ نو ګوره په کیپیټالیزم کې چې کوم دی د آزاد تجارت خبره کېږي که نه سیز اخله سیز خرڅوه چې په کم ریټ ته خرڅوي څنګه خرڅوي صحیح ده. د ګورنمنټ مداخلت پکې د حکومت د ریاست مداخلت پکې نشته صحیح ده ازادي ده په کیپیټالیزم سیستم کې صحیح ده. ها او په کمیونیزم کې نو پری ټریډ ځکه چې د ستای کوم کارخانې دي فیکټریز دا خو سټیټ کنټرول کوي که نه نو په دې کې
چې کوم دی پری ټریډ پکې سره نشته سیده آزاد تجارت نشته ته په خپل مرزي چې کوم دکان هم نشو کولای مکمل ګورنمنت څخه ته هر څه ريجستر کې سیده پری ټریډ بده کې نشته سیده هر څه چې کوم دی ستا کارخانه ستا انډستریز سیده ستا چې کوم د زمینداری د لپاره کوم ځمکې دي نو هم د سټیټ په کنټرول کې وي ته چې په څومره کار کې یا ته په کارخانه کې کار کې ستاسو ضرورت مطابق به ته چې کوم څه درکې پیسې درکې ها 3 نمبر freedom of choices मतलब freedom of choices मतलब دا کنه دا به تا ډیفرنٹ کې سیده چې ته کم څه ځان اخلي کم څه ته خوري سیده کم څه د خوخي او په کمیونیزم کې نو freedom of choices په دې کې چې کوم دی freedom of choices پکې نشته څومره چې ګوډز دي څومره چې ګوډز دي سيزونه دي کنه دا به ایکوالي چې کوم دی د مالدار او د غریب درمیان تقسیمي کې سیده په کمیونیزم کې نو freedom of choices پکې نشته نمبر 4 property inheritance मतलब وراثت ته وایي په کیپټالیزم کې داسې کار دی کنه چې اوس ګوره لکه اوس دا اسی فار ایگزامپل دا پولیس دی صحیح دا پولیس دی دا ځان چې کوم دی خپل ګورنمنت جاب هم کوي او دا خپل کمپنی دی صحیح اوس کله دا پولیس چې کوم دی مړ شي صحیح دا چې کوم دا کمپنی فاتې شو څومره جایداد پاتې شو دا چې کوم دا بیا سنز وی بچی وی کنه هغه بیا منتقل کیږي کنه په کیپټالیزم کې ځکه چې د حکومت د طرفه اجازه ته پول صحیح ده نو په دې کې سره پراپرټي انهریټنس پکې دی مطلب جایداد ته په وراثت کې پاتې کېدای شي خو په کمیونیزم کې څه چلی نو پراپرټي انهریټنس په کمیونیزم کې چې کوم دی جایداد ته په وراثت کې نه پاتې کېږي ځکه چې الریډي چې کوم دی حکومت چې کوم دی ستا کارخانه او د تجارت او د زمینداری د فرخه غټ ځمکې د هر څه سټیټ کنټرول کې دي نو په کمیونیزم کې پراپرټي انهریټنس نشته پوه شئ ها نمبر 5 اس پر کیپټل مطلب دا رہے کنه چې په کیپټالیزم کې چې کوم دی چې تاسو څومره پیسې دي کنه پیسې انویسټ کوه دغه انویسټمنټ کوه سرمایه‌کاري کوه او ارن منی پیسې ګټه چې څومره تا به تا ډیپنډ کې څومره تاسو پیسې کمپنی کوله وا تجارت کوه زمینداری د لپاره چې کوم دی ځمکې نیسه او بل کس لیبرز لا ورکر لا چې کوم دی بس ورکو په اجاره باندې یا هغه چې کوم دی هغه کې په خپل مزدوري کوي ورکوه او نور چې کوم دی ورس دغه څومره مدن زیات هغه تاخله او لږ چې کوم دی ورکر له ورکوه په کیپټالیزم کې چې کوم دی داسې دی ها په کمیونیزم کې اس پر نیډو کمیونیزم کې داسې نشته ها لکه ته ځان کساسو ډېرې پیسې مخ ته ځان خپل کمپنی خپل داسې آزاد تجارت نشي کولای د خپل مرزي سیده ځکه چې ګورنمنت د طرفه سره بین دی د کمیونیزم دا خبره کوي پوه شئ نو اس پر نیډ مطلب تر ګوره فار ایگزامپل دا دوه سړي دي سیده دا 2 پرسنز دي دا یو کس چې کوم دی 2 روټۍ خوري نو دته به 2 روټۍ ملاویږي اوس دا بل کس دی دا 3 روټۍ خوري دته به 3 روټۍ ملاویږي سیده در ضرورت مطابق څومره چې د ضرورت اقل سیس متملاویږي زیات به نه ملاویږي بل ایگزامپل واوره دا ټیچر دی سیده دا ټیچر چې ګوره لکه دا خو ګوره د ګورنمنت په خپل کنټرولر ساتي کنه دا ټیچر چې کوم دی لکه ګورنمنت چې کوم دی ټیچر په منتخب کې په سکول کې په کالج کې کبر سکی نو دا وځ د ټیچر چې کوم دی سری 15 بچی دي سیده دته چې کوم دی دې 15 بچو مطابق چې کوم دی د سمې لويږي د حکومت د طرفه په چې کوم دی که پیسې او که سيزونه که هر څه څومره ضروري سامان به ته ملاويږي خو دې سره چې کوم دی د ډیوټي ته موږ ګورځي ډیوټي څنګه کوي د ډیوټي مطابق د ضرورت مطابق چې کوم دی ته پیسې ملاويږي سیده کله چې ډېرې پیسې هم وي خو د ځان خپل کمپنی نشي کولای دا کمیونیزم دا خبره کوي سیده خپل چې کوم پولیس ته دغه شپږ بچي دي دې پولیس ته چې کوم دی د شپږ بچو مطابق چې کوم دی هغه سملاويږي که پیسې کار سملاويږي خو ادب ډیوټي ته ګوري کنه حکومت چې د ډیوټي څنګه را ټیک شو ها اوس د سوشلیزم چې کوم دی نو په سوشلیزم په ډیفینیشن کې هم دا وایي کنه چې میجر انډستریز چې کوم دی غټي کارخانې دا سټیټ کنټرول کوي صحیح ده او کوم چې ورکوټي دغه دي فیکټریز دي کارخانې دا وسو کنټرول کوي عام کس لکه دا ورکوټي شاپس دکانونه شو دا میلز شو کړه چاونی کړه وړوي کار سره ها او په دې خاص په دې سوشلیزم کې سره اس پر کنټریبیوشن مطلب په دې خبره کې ګوره دا خبره یاد ساته په کیپټالیزم کې چې تاسو څومره پیسې کنه کو انویسټمنټ وکړه او پیسې غډېره وګټه ها سم په بوجو پیسې وګټه په کمیونیزم کې دا چې چلی کنه کته ډیر زیات کار وکړي هر څومره کار وکړي حکومت ستا کار ته نه ګوري وره حکومت چې کوم ریاست ستا د ضرورت ته ګوري چې راګره دی دا ټیچر دی 15 بچی دی کنه د دې مطابق ولا بس پیسې ورکړي صحیح دا اساس ورکړه پولیس ته د شپږ بچی دی مطابق ورکړه په سوشلیزم کې دا څه کوي کنه اس پر کنټریبیوشن چې تاسو مره خدمات دي
چې څومره زیات کار ته وکړو د هغې مطابق به تاله چې کوم دی څه درکوي تا ته به چې کوم دی پیسې میلاویږي څه به میلاویږي as per contribution پرې خبره پوه شوئ